مؤمن احدکم تاسو کی هغه وخت پورې یو سړی مؤمن نشي کېده مسلمان نشي کېده حتی اكون احب الیه وولده والناس اجمعین تر څو پورې چې ته د خپل ځان نه نیم خوښ شوی د خپل مور پلار نه د خپل اولاد نو من احب شيئا اكثر ذكره د عربی یو متل وی چې کم شي سره محبت دا غي ذکر زیات خځه د خپل خاوند سره محبت نو هر مجلس کې د خپل خاوند تذکرہ کوي زما خاوند دسي زما خاوند دسي د مور د خپل بچی سره محبت د خپل بچی تذکرہ کوي زما بچي داسي زما بچي داسي چې د پیغمبر سره محبت نه هغه په هر مجلس کې د پیغمبر د طریقو د پیغمبر خبره کوي من احب شيئا اكثر ذكره د مور پلار د مور خو د بچو سره ډیر محبت کنا ډیر زیات وایي چې یو لو زنانو مقدمه راوړه فیصله راوړه یو زنانه وایي دا زما بچی دی بل زنانه وایي دا زما بچی دی بچی یو دی د دوه زنانو په جګړه ده فیصله یو نه مني نو اخر دا فیصله وشوه چې دا بچی به نیم کو دوه حصے به یو به یو زنانه واخلي بل زنانه واخلي نو هغه چې مور نه ون هغه خو راضي شو به چې کومه مور وخپل نو هغه وینا دا بچی دی دا واخلي زمانه دی دا دی بچی دی واخلي دا دی واخلي کم سے کم ژوندې خو به روح خو به چته خو به ګورم او کله چې په من غټو کړی شو غلال دوستانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته رحمت را لګلې ده د هر چا د پاره رحمت انسانانو د پاره رحمت د پیریانو د پاره رحمت د سارو زناورو د پاره رحمت د ګټو بوټو د پاره رحمت د فرشتو د پاره رحمت د وړو د پاره رحمت د غټو د پاره رحمت د زنانو د پاره رحمت د نارینو د پاره رحمت هر چا د پاره رحمت او د نبی علیہ السلام هر طریقه هر کار هر فعل رحمت نبی علیہ السلام یو پیرا منځ کاو ماسپخین یا د مازګر یو منځو په دوه رکعاته سلام وګرځاو صحابو کې ډیر ادب ډیر زیات نو د سیونه وی چې یا رسول الله ستانه غلطي وشوه د سلورو په زید دعا وکړو د سیونه وی یا رسول الله د نن نرسته به د مون دوه رکعاته د ماسپخین یا د مازګر د نبی علیہ السلام وینا سلور دے بدل شی خو نه دے یا رسول دا نبی علیہ السلام نه خبره ير شو په دوه کې ناستو سلام یو ګرځاو دا د امت لپاره رحمت ته امت ته مسله معلومه شو ک نبی علیہ السلام زدا کار نه وشي امت ته مسله څنګه معلومه ده ټول شپه سفر وشو د شپې په اخري حصہ کې نبی علیہ السلام د صحابه سره یو ځای کې آرام کاو ویلي څوک په منګ را پاسې مانځ ټیم کې ځکه چې اوس شپه اکثر تیر شوی د چوسودو شو بیا پاسېدل ګران دي څوک په یقیني چوکیداری به وکړي موږ به مانځله پاسې حضرت بلال وی یا رسول الله دا ذمہواری زما زبدا کار وکم نو صحابه بیغمه ود شو نبی علیہ السلام مود شو حضرت بلال دسه تکیا لګولې ونه پاغه باندې خوب راغې ود شو نو چې د صحابه واستل کې او غړي دی وای قتل نور راخته نو حضرات صحابه چې نبی علیہ السلام به ودو حدیثو کې دا راځي چې نبی علیہ السلام به یخاو نو نبی علیہ السلام به چې ودو چا باندې یخاو ځکه چې د پیغمبرانو خوب شي دا وحی پته نه لګي که وحی راځي په دې حالت کې نو حضرت عمر رضی الله عنه حضور څنګه تراغه والله اکبر په زور الله اکبر ویل شروع کړ نبی علیہ السلام رایق شو یا رسول الله زمونږ نه من قضا شو نور راخته دا د صد لپاره د امت لپاره رحمت چې امت ته د قضا منځ کولو طریقه معلومه شي قضا منځ څنګه کوي ایمون قضا څنګه وکړي دا رحمت دوستانو نبی علیہ السلام د خپل د لپاره د پردو د لپاره د ټولو د لپاره رحمت نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي یا الله کما چاته بداره د ویلي چاته می بد دعا کړي یا الله زما د بد دعا داغه په حق کې رحمت جوړ کا چاته می خیری کړي یا الله زما د اخیری داغه د لپاره رحمت جوړ کا خپل د لپاره رحمت پردو د لپاره رحمت